کم سړی دا وایي چې په الیکشن کې عالم پسې خبرې کول ګستاخي ده. زما عثمان علم نوم د ټولو دپاره حاضر دی. ما ته را مخامخ کې نه ګستاخي ده نه دا جنډه محمدي ده چې څنګه دا جمهوري ملک دی چې دې څنګه الیکشن کوي داسې زمونږ استاذ هم کوي. دا کوم مقام دی د الله په نزد دغه مقام زما د استاذ هم دی. که څوک مناظرې ته تیارېږي زه ورسره تیار یم. وایي که ماله موټ رانه که مونځ درته نه بخم. آیا دا اختیار تا سره دی که د الله سره دی؟ ووایه دا اختیار چا سره دی؟ چې دا اختیار الله سره دی، د جنازې قبلولو اختیار الله سره دی، نو بیا ته څه دا دعوې کې چې زه به دا غلط ووټ ورکول دا شهادت الزور دی، دا د دروغو ګواهي ده، او صحیح ووټ ورکول دا د رښتیاو ګواهي ده. چې غلطه ګواهي ورکول دا ګناه کبیره ده، او که دا قوم اجتماعي ګناه کبیره کوي نو واقعي چې دا ډیره لویه ګناه ده او دا ډیر لوی جرم دی. کبیره خو بیا تاسو هم کوئ، لکه تاسې وایئ چې عوام ووټ د علماو نه بل چاله ورکړي، دا شهادتي زور دی، ګناه کبیره ده. نو دا شهادتي زور دا خو بیا تاسو هم کوئ. لکه ورکوټی ووټ تاسو له خلق درکړي، ورکوټي ګواهي مثلا ستاسو په حق کې وکړي چې تاسو ممبران شي، اول ته حکومت جوړوئ، نو بیا هلته کې تاسو هغه غټ ووټ چاله ورکوئ؟ زرداري صاحب له ورکوئ، نواز شریف صاحب له ورکوئ چې د دې نه مخکې دا غلم و ډاکوان و، او چې کله ستاسو اتحاد راشي حکومت اوسه په شریکه باندې کوئ، نو بیا د هغه نه نواز شریف شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول نواز شریف صاحب دا مدپویوز هم ترې نه جوړ شي. او بیا چې کوم دی نو هغه د زرداري نه چې کله خلکو ته تاسو ووټ ورکوئ نو دا شهادتي زور دی. او ورکوټی ووټ چې ورکوئ، ورکوټې ګواهي، تاسو چې بیا غټه ګواهي ممبران ایم ان فیګان او سنیټران تاسو هلته ووټ ورکوئ، هغه غټ غل له ورکوي، نو د حق غټ غل نه بیا شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول او فقیه العصر مفتی اعظم زرداری صاحب دا مدپویوز هم ترې نه بیا جوړ شي. عجیبه خبرې دي. لکه دا خو بیا تاسو هم کوئ، دغه د امیر مقام صاحب